اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الطاف خان یوسفزئی یم. نن به د 10 کلاس د خیر سره فزیکس کو نو ورزو. زموږ سره چپټر نمبر 5 ته چپټر نوم دی سمپل هارمونیک موشن اینڈ ویوز. په دې کې اولې ټاپک زموږ سره دی اسیلیټری موشن. اوس په نننی لیکچر کې موږ اسیلیټری موشن وایو. د دې اسیلیټری موشن سره زموږ سره څه ټرمز دي څه ټرمینالوجیز دي نو هغه به وایو. نو راځو اسیلیټری موشن زموږ سره څه ته وایي. نو اسیلیټری موشن زموږ سره وایي ټو اینڈ پرو motion of a body about mean position. To and fro motion of a body about mean position are یو بل لغه تاسو کولای شئ چې to and fro motion of a body about equilibrium position. مونږه oscillatory motion وایو. مونږ یې وایو چې to and fro motion of a body about mean position or to and fro motion of a body about equilibrium position. دې ته مونږه oscillatory motion وایو. اوس د oscillatory motion لپاره مونږه یو بل دغه اوس هم کولی شو. که تاسو وایئ چې یاره بل ډیفینیشن دي شي نو هغه تاسو داسې هم کولی شئ چې بیک اینډ فورث موشن او که فرض که تاسو بل یادوئ نو تاسو یې هم ویلی شئ چې اپ اینډ ډاون موشن. زموږ سره تاسو چې کم دغه کوئ لکه زه وایم چې ټو اینډ فرو موشن اف ا باډي اباؤټ مین پوزیشن آر اکویلیبریم پوزیشن یا موږ یې ویلی شو چې بیک اینډ فورث موشن اباؤټ مین پوزیشن آر اکویلیبریم پوزیشن یا یې هم ویلی شو چې اپ اینډ ډاون موشن اباؤټ مین پوزیشن آر اکویلیبریم پوزیشن. اوس دا اسیلیټری موشن زموږ سره ډیر زیات اگزامپل دي خو تاسو دا خبره یاد ساتئ چې کله زموږ سره اسیلیټری موشن کیږي نو د دې لپاره به زموږ سره یو فکس پوینټ وي لکه مین پوزیشن به یا به زموږ سره اکویلیبریم پوزیشن وي. نو موږ د اسیلیټری موشن یو سمپل اگزامپل اخلو. فینډولم به تاسو پیژنئ وروسته را روان دی. نو د هغې لپاره موږ داسې چل کوو چې یو سمال ماس را واخلو او په یو سټرنګ کې څه کو اټیچ کو. دا ماس چې کومه دی هم سره ماس دی او که خیال وکړئ د دې دا ویټ چېرته زور کوي ډاون ورډ دغه کوي که نه. نو زموږ سره څه شو ایم جي شو او د دې باندې په دې سټرنګ چې کومه ټینشن دی هغه چېرته زور کوي اپ ورډ زور کوي. اوس چې کوم دی دلته کې زموږ سره ایکس زیرو دی. ایکس زیرو مطلب دا دی چې دلته کې زموږ سره ډسپلیسمنټ زیرو دی. چې دلته زموږ سره ډسپلیسمنټ زیرو دی نو اوس د دې چل کومه چې دا ماس چې کومه دی دا د دې مین پوزیشن نه څه کومه ډسپلیس کومه د دې نه زه دا ډسپلیس کومه او دې پوزیشن ته راوړم د ا ته او د دې نه دا بیا څه کومه ریلیز کومه. نو چې دا کله زه د ا پوزیشن نه ریلیز کوم نو دا به زموږ سره ا ډیش ته راځي. د او نه به مین پوزیشن نه به فاس کیږي او څه ته به راځي ا ډیش ته به راځي. نو اوس دا باډي زموږ سره څه کوي ټو اینډ فرو موشن کوي. خیال هم دی که نه لکه د دې خپل پوزیشن نه موږ ریلیز کو ډسپلیس کو د هغې نه بیا ریلیز کو نو په د او پوزیشن نه لاړو ا ډیش ته د ا نه به راتلو او ته او د هغې نه به تلو ا ډیش ته دغه شان دی زموږ سره ټو اینډ فرو موشن کوو. اوس دا خبره یاد ساتئ تاسو خو مین پوزیشن باندې دغه شو تاسو په ذهن کې به دا خبره چې اکویلیبریم پوزیشن به زموږ سره څنګه لکه اکویلیبریم پوزیشن کې راځي. نو چې دلته موږ وایو چې فرض کا زموږ سره ډسپلیسمنټ ایکس سره زیرو دی نو دلته کې چې زموږ سره ډسپلیسمنټ زیرو دی نو په دې باندې نیټ فورس سره زیرو دی. نو چې نیټ فورس زموږ سره زیرو شو که نه نو اکسلریشن زموږ سره څه شو زیرو شو. نو چې اکسلریشن زموږ سره زیرو شو نو دا باډي زموږ سره په څه کې شوه اکویلیبریم کې شوه. په څه کې اکویلیبریم کې شوه. نو تاسو ته ما دا اگزامپل درکو د ټو اینډ فرو موشن. اوس تاسو که نور اگزامپل اخلئ نو تاسو
یو سپرینګ دی هغې ته ماس اټیچ کوي نو هغه هم زموږ سره ټو اینډ پرو موشن دی لکه اسیلیټري موشن دی سپرینګ که تاسو سوچ وکئ سپرینګ ته تاسو ماس دغه کړی دی که نه اټیچ کړی دی نو دغه سپرینګ چې کومه دی دا تاسو کله دا ماس ډسپلیس کوي نو دا سپرینګ به کله راغونډیږي او کله به څه کیږي واپس په غځیږي نو زموږ سره هغه اف اینډ ډاون موشن کوي که نه نو دا هم زموږ سره سره اسیلیټري موشن دی د اسیلیټري موشن سره زموږ سره بیا ټرمینالوجیز دي په ټرمینالوجیز کې چې کوم دی زموږ سره نمبر 5 سره وایبریشن دی سایکل یا وایبریشن اوس سایکل یا وایبریشن څه ته وایي مونږ وایو چې 1 complete round trip of an oscillating body دې ته موږ څه وایو سایکل ورته وایو یا ورته وایبریشن وایو 1 complete round trip of an oscillating body نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایبریشن وایو یا سایکل وته وایو نو د دې اگزامپل زموږ سره هم دغه دغه سیمپل پینډولم که خیال وکړئ دا ماس موږ دغه کړی دی او دا موږ د دې x is equal to 0 د دې نه موږ دا څه کو ډسپلیس کو a ته راغی د a نه بیا څه کو ریلیز کو نو دا زموږ سره a ډیش ته راغی نو اوس چې کوم دی دا زموږ سره د دې وایبریشن به تاسو څنګه پته لګي چې یو کمپلیټ راوند ټریپ دی څنګه راکو نو دا که تاسو سوچ وکئ نو تاسو دا ووایئ چې دا د x is equal to 0 نه لاړو چېرته a ته د a نه بیا چېرته لاړو a ډیش ته او د a ډیش نه واپس څه ته راغی 0 ته نو دی یو چکر سکو یو کمپلیټ راوند ټریپ دی زموږ سره سکو پوره کو دغه شان زموږ سره دویم کوم ټرمینالوجي کې چې دی هغه زموږ سره سره ټایم پیریډ دی نو د دې د نوم نه تاسو ته پته لګي چې زموږ سره د یو وایبریشن د یو کمپلیټ راوند ټریپ دپاره چې څومره ټایم پکاري دی ته موږ څه وایو ټایم پیریډ ورته وایو ټایم required to complete time required to complete one cycle دې ته موږ څه وایو دې ته موږ ټایم پیریډ وایو چې د یو سایکل پوره کولو لپاره چې دې ته څومره ټایم پکار دی دې ته موږ څه وایو ټایم پیریډ ورته وایو لکه اوس دا د دې ځای نه موږ دې ځای ته پرېښودو راوستو که نه د ریلی ډسپلیس کو a ته لاړو د a نه څه ته لاړو a ډیش ته مونږ دا ویل که نه چې د دې نه a ته لاړ د a نه a ډیش ته لاړ بیا واپس څه ته راغی مین پوزیشن ته راغی نو دې لپاره د دې یو چکر دپاره چې څومره ټایم پکار و دغه ټایم ته موږ څه وایو ټایم پیریډ ورته وایو د دې نه فرست زموږ سره فریکوینسي ده زموږ سره بل فریکوینسي ده نو فریکوینسي موږ څه وایو نمبر اف سایکلز کمپلیټډ ان 1 سیکنډ صحیح شوه چې څومره سایکل زموږ سره کمپلیټ شي په یو سیکنډ کې نو دې ته موږ څه وایو فریکوینسي ورته وایو او دا موږ په څه باندې ډینوټ کوو په ایف سره اوس زموږ سره هم ټایم پیریډ هم وایو او فریکوینسي هم ویله اوس د ټایم پیریډ او د فریکوینسي په منځ کې څه کوو ریلیشن کوو relation between time period and frequency د ټایم پیریډ او د فریکوینسي په منځ کې زموږ سره څه ریلیشن دی نو موږ دا وایو چې دا د یو بل څه دي ریسیپروکل دي د یو بل څه دي ریسیپروکل دي لکه زه وایم چې ټایم پیریډ دا زموږ سره د 1 اوور f برابر دی او فریکوینسي زموږ سره د څه برابر ده د 1 اوور ټایم برابر ده نو دا زموږ سره د دې هغه ریلیشن دی دا شي سټاپ کړو چې دا بیا ونه کړو دغه ټیکټ کېږي که نه مونږ وایو چې فریکوینسي او ټایم د یو بل څه دي ټایم پیریډ د یو بل ریسیپروکل دي نو د فریکوینسي یونټ مونږ دغه کوو مونږ وایو چې دا 1 اوور ټایم برابر دی که نه 1 اوور ټایم پیریډ ساري نو مونږ وایو چې فریکوینسي 1 په خپل ځای شو د ټایم پیریډ چې کومه دی دا زموږ سره دغه دی که نه ټایم دی که نه نو زموږ سره د دې یونټ سره
سیکنډ دی. نو د هغې لپاره سیکنډ راځي نو موږ وایو چې یاره دا زموږ سره فریکوینسي برابر شو د سیکنډ انورس. نو دې ته بیا بل نوم موږ وایو آر هرټز او په دې باندې موږ څه کوو سټاپ کوو بیا. ها اوس موږ ډسپلیسمنټ بل ټرمینالوجي کې زموږ سره ډسپلیسمنټ ته موږ یې وایو چې د ډسټنس آف اسیلیټینګ باډي فرام مین پوزیشن ایٹ اینی انسټنټ آف ټایم. دې ته موږ څه وایو ډسپلیسمنټ پته وایو. اوس په تاسو وایي چې زموږ سره دا څنګه دی کېږي نو تاسو ته ما دغه فینډول هم هغه اګزامپل درکړی و چې زموږ سره یو سمال سره ماس ورته موږ دغه کړی دی او دې کې موږ دا څه کوو دا موږ د خپل ځای نه څه کوو ډسپلیس کوو ای ته راولو او د ای پوزیشن ته چې کله موږ راوستو د دې نه بیا څه کوو ریلیز کوو فریم ښودو. نو دا زموږ سره د دې مین پوزیشن نه فاس کېدو او څه ته راتلو ای ډیش ته زموږ سره راتلو. نو چې دا کله زموږ سره دلته راتلو نو ډسپلیسمنټ موږ څه ته وایو چې دا هغه ډسټنس دی د اسیلیټینګ باډي د مین پوزیشن نه د اینی انسټنټ آف ټایم دپاره. لکه اوس موږ په دې کې به شل کوو چې دا به موږ د مین پوزیشن ناخلو دا ایکسټریم پوینټس چې کوم دي دا ای او ای ډیش دا به موږ څه کوو اګنور کوو دا دی به کې زموږ سره څه نه. نو اوس د دې لپاره که تاسو دغه واخلئ نو دلته زموږ سره x1 شو دلته را سره څه شو x2 شو او دلته را څه شو x3 شو. دغه شان دې سایډ ته زموږ سره څه شو x1 شو x2 شو او بیا را څه شو x3 شو. دا زموږ سره څه شو ډسپلیسمنټ شو. اخري کوم ټرم چې دی زموږ سره امپلیټیوډ. نو امپلیټیوډ موږ داسې وایو چې میکزیمم displacement from mean position. Maximum displacement from mean position is called amplitude. اوس مونږ دغه خبره کوو چې زموږ سره دا یو سمال ماس ورته موږ دغه کړی دی او دا موږ د دې x is equal to 0 د دې نه موږ دا څه کو ډسپلیس کو د ای پوزیشن ته راوړو او د ای پوزیشن نه بیا دا څه کو ریلیز کو او دا زموږ سره فاس شو ای ډیش ته زموږ سره راغی. نو اوس چې کومه دی د دې امپلیټیوډ به زموږ سره څنګه راځي د امپلیټیوډ به زموږ سره دا راځي په ډسپلیسمنټ کې به مونږ که خیال وکړو د ایکسټریم پوینټس چې کوم دي دا مونږ نه دغه کوله که نه د مین پوزیشن نه هم کوله. اوس په امپلیټیوډ کې زموږ سره د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې چې کومه دی دا سره میکزیمم ډسپلیسمنټ دی او د دې ځای نه د دې ځای پورې په دې سایډ باندې دا زموږ سره میکزیمم ډسپلیسمنټ دی. دا خو هم زموږ سره ډسپلیسمنټ دی که نه x1 دغه x2 دغه شان x3 دې سایډ ته هم x1 x2 او x3 خو زموږ سره امپلیټیوډ موږ څه وایو چې دا هغه میکزیمم ډسپلیسمنټ دی د مین پوزیشن نه. نو که تاسو دې سایډ ته اخلئ او که دې سایډ ته اخلئ دا به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره امپلیټیوډ وي. د دې سره بیا زموږ سره یو اگزامپل ورکړی دی وایي چې what is the frequency of oscillation if time period is 20 meter per second. وایي چې زموږ سره به د دې دغه سره راځي چې کله ټایم پیریډ یې موږ له راکړی څه شی دی 20 میټر پر سیکنډ. نو که تاسو سوچ وکئ موږ له ګیون سره راکړلی موږ له ټایم پیریډ راکړی دی 20 ها اوس موږ څنګه چل کوو دا کوو. نو زموږ سره ټایم پیریډ 20 په خپل ځای شو دا چې کوم دی دا زموږ سره د څه برابر دی 10 raised to the power minus 3. نو موږ به څه چل وکړو دا چې ښکته راشي دا به څه شي 1000 به شي که نه لکه په دې خو پوهېږئ که نه دا به زموږ څخه ښکته راشي 1000 به شي که نه. نو چې دا زموږ سره 1000 شو نو دا چې کله تاسو په دې باندې وکئ نو زموږ سره به د دې نه څه راشي د دې نه به زموږ سره راشي 0.02 سیکنډ. اوس موږ ته پکار سره موږ ته وایي چې یاره تاسو فریکوینسي څه کوئ معلوم کوئ ریکوایرډ زموږ نه سره فریکوینسي ده. نو تاسو ته پته ده چې موږ ویلو چې فریکوینسي او ټایم پیریډ د یو بل څه دي
ریسیپروکلی. نو اوس په دې کې تاسو ویلیو پوټ کوئ زموږ سره راغلی 0.02 سیکنډ. نو د دې نه به زموږ سره څه راشي؟ د دې نه به زموږ سره 50 راشي. نو اوس زموږ سره تاسو یونټ ولګوئ سیکنډ انورس. نو دا زموږ سره هغه شو. او تاسو ته دا پته ده چې سیکنډ انورس مونږ دا سیز د دې ځای نه وکړو که نه چې 1 اوور ټایم. نو مونږ ویلو چې دا زموږ سره 1 اوور ټایم پیریډ مونږ دا ویلو چې دې زموږ سره سره سیکنډ دی که نه. نو 1 اوور سیکنډ ته تاسو ته سوچ وکړئ تاسو ته ما ویلو چې دې ته مونږ څه وایو؟ هرټز ورته وایو. نو زموږ سره تاسو دا کوئ نو تاسو داسې کولی شئ چې 50 هرټز زموږ سره راله فریکوینسي راله. دا زموږ نننی ټاپک و او اوس تاسو کوېشنې کوئ هغه وکړئ.